ای زما عزتمند ورونو مسلمانانو دومره کمزور ایمان چې پر تا باندې فرض لمونځ نشي کولی نو دا ایمان به تا تر جنته څنګه ورسوي ستا ایمان دونه کمزوری ده چې پر تا باندې فرض لمونځ نشي کولی نو دا ایمان به تا تر جنته څنګه ورسوي دومره کمزور ایمان چې تا تر مسجد ته نشي بولی نو دا به تا تر جنته څنګه بوځي تا خپله یو وخت کې داسې سوچ ولی دی مسلمانه چې ته لمونځ قضا کوې دا د الله حکم ده چې لمونځ کوه دا پر تا باندې فرض ده چې ته به لمونځ کوې لیکن ستا ایمان دومره کمزوری ده چې تا تر مسجد ته نشي بولی ستا ایمان دومره کمزوری ده چې پر تا باندې فرض لمونځ نشي کولی نو دا ایمان به تا تر جنته څنګه بوځي ای زما عزتمند ورونو مسلمانانو دومره کمزور ایمان چې تا زکات نشي تیارولی چې ته د خپل د مال دولت زکات وباسې زکات یو بل مسلمان ته ورکې تا داسې نشي جوړولی دا ایمان نو دا ایمان به تا تر جنت ته څنګه بوځي دا ایمان به تا جنت ته څنګه بوځي دومره کمزور ایمان چې تا سار وختي لمانځه ته نشي راپورته کولی چې ته سار وختي لاړ شې مسجد ته لاړ شې لمونځ په جمع وکړې نو تا دا نشي ځان تیارولی یعنې تا نشي تیارولی چې ته سار وختي پورته شې لمونځ په جمع وکړې نو په دې کمزور ایمان سره ته جنت ته ځې ای زما عزتمند ورونو مسلمانانو تاسې خپله په دې ګریوان کې دا سوچ او فکر وایي چې زما دونه کمزور ایمان ده چې زما ایمان ما سهار وختي نشي پورته کولی چې زه سهار وختي لمونځ په جمع وکړم زما ایمان دومره کمزوری ده چې زما ایمان ما زکات ته ورکولو ته نشي تیارولی او زما ایمان فرض لمانځه ته نشي تیارولی نو زه په دې ایمان سره به زه جنت ته څنګه ځم تا دا یو سوچ او فکر یو ورځ ولی ده چې زه په دې ایمان سره جنت ته ځم زه په دې ایمان سره د الله جل جلاله او د رسول الله په حضور کې درېږم یو ورځ دا سوچ تا ولی ده دا فکر دی ولی ده دا یاد ساته دومره کمزور ایمان چې تا باندې فرض لمونځ نشي کولی نو په دې کمزور ایمان به ته جنت ته څنګه ځې ای زما عزتمند ورونو که چیرې فرض لمونځ څوک نه کوي نو پوه دې سي چې الله جل جلاله راسه ناراضه ده مسلمانانو که چیرې یو څوک فرض لمونځ نه کوي یو څوک راولاړ شي هغه لمونځ قضا کوي نو پوه دې سي چې الله جل جلاله له دې کس څخه ناراضه ده ای زما عزتمند ورونو مسلمانانو که یو څوک مسجد ته نشي تللی لمونځ په جمع نشي کولی او دی مسجد ته نه ځي نو هغه دې په دې پوه سي چې الله جل جلاله له څخه ناراضه ده